روح المانی کې یو حدیث ته ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی. د فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله زه معراج لړم د یتیم د مال متعلق دا حدیث ته نبی علیہ السلام وایي چې زه کله معراج لړم د معراج په شپه باندې نو ناګهانه ما وکتل یو قوم او دا قوم شونډې وي په شان د شونډو د اوښانو دوخ دا شونډه چې رازوانډه غوندې شلپه غوندې که نه او په دی باندې څه کسان مقررو چې د دې شونډې نه به یې داسې راټینګ کو او د اور یو بسر کې یو کاڼی به یې راواستودلی به یې د خولې ته ورلړک او خېټې ته به یې لاړل یو غټ کاڼی به یې راواغستې د اور او دله به یې په خوله کې ور واچو او هغه به داسې سوځېد داسې لمبه اور و کاڼی به و چا به په کته باندې ځان سه به علاقه سوځوله په لاندې غاړه به ترې ووتېدو او ده به چغې والې فریاد به یې کو چغې به یې والې نبی علیہ السلام وایي ما تپوس وکړو جبریل دا کوم خلک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل دا هغه خلک دي ستا په امت کې چې د خلکو مالونه به په ظلم سره خوړل د یتیمانانو مالونه به په ظلم سره خوړل الله دې موږ تاسو ټول د یتیم د مال نه بچ کړي ښه د یتیم د مال ډېر زیات خیال وساتئ ډېر خیال ولا وساتئ پوه شوئ ځکه دا یتیم چې دا زموږ په معاشره کې ډېر قابل رحمي څوک ولې پیسې ورکوي څوک ولې څه ورکوي څوک ولې څه ورکوي د ده د یو څیز به لحاظ ساتي د یو څیز به خیال ساتي انسان له به آخرت د خپل لاسه تباه کړي تاسو ګورئ چې د کوم شي پایدې ډېرې د هغې نقصانات هم ډېري که نه لکه سیکل دی د سیکل پایده لږه ده په پیډلو به زورونه کوي ځان به رسې په بد حال به یو ځای ته خو که چېرې اکسیډنټ پې وکړي نو هم د سیکل اکسیډنټ زیات نه زیات شي نو چې ته لاس خپه به دې وبرېښېږي اوس په بره باندې ځن د موټرسایکل پایده ډېره ده د هغې اکسیډنټ ته ووه نو داسې ځه نو په ټولو سوارلو کې د ټول نه اعلی سورلي چې دن جیاز دی چې په هوا دې بوځي د میاشتو سفر دله په ګینټو کې کوي خو لیکن اکسیډنټ چې څوک وایي جیاز پرېوتن بیا به دا تپوس نه کوي بچ پکې شته بس بیا ټول دغه شان چې د کوم څیز پایده ډېره اندورې نقصان ډېري نو چې څنګه د یتیم د تربیت پایده ډېره د نبي علیه السلام فرمایي زه او د یتیم د تربیت کوونکی کاکا یا ښځه دا به ما سره په جنت کې داسې ولاړي دا دوه ګوتې برغې کړي نو پایده یې خو هم ډېره ده خو لیکن بل طرف ته چې یو پیسر یې وله خرابه کړه نقصان یې هم ډېر دی ښه زه بس تېره دې زما نو دروي ښه ترجمې ته بیا وګورئ